یو ښځه خاوند دی به یو ځای کور کې وخت تیرو خو د دې خاوند د ښځه بالکل نه وخت خوښه. خاوند به چې کله ټوله ورځ د کار نه بعد کور ته لړ نو دی به سیده خپلې کمرې ته وخته او اواز به وکړه چې ماله به روټۍ په خپله کمره کې راړئ. دی به روټۍ هلته وخوړه چې روټۍ به وخوړه که څه موبایل یا لیپټاپ یا څه به استعمالو هغه به وکړه ډایرکټ به وده شه بله ورځ سهار به بیا کار لته او په دې طریقه باندې د دې د ژوند تېرېده. د دې ماشومان هم نو دا ښځه چې وه دا خپل خاوند سره په دې کور کې یوازې پاتې کېده. دا ښځه لږ وخت پس چې کوم دی نو دا فرسټریټ شوه او دا اخره کې دې حد له ورسېده چې دې ته هغه زمونږ په معاشره کې چې ورته هغه لیونۍ وایي. حالکې دا لیونۍ نه وه، دا مینټل شوه، مونږ ورته وو مینټل شوه یا بالکل مازغوی وایي ودانګل. دا هغه طرف ته لړه او دا خبره زه د امریکا کوم، دا په ویسټ کې دا واقع شوې ده او دا ریل واقع ده. نو لږ وخت پس چې کوم دی نو خاوند هم دغه موقع کتله. خاوند چې دی نو خاوند پګلخانې ته کال وکړو، هغه یې رالل دی بوتله. هلته کې چې د دې کوم سایکاټریسټ و نو هغه چې دا وکتله نو دې ښځې به روزانه چې کوم دی نو سهار به چې د دې کونسلینګ کېده نو دا خو بیا اسپتال کې وه پګلخانه کې وه نو د دې به چې سهار کونسلینګ کېده نو دې به روزانه هغې خپل ډاکټر ته سایکالوجسټ او سایکاټریسټ ته دا خبره کوله چې زه ځکه لږ لیټ رالم چې زما بیګا ماشوم شو. نو روزانه شپې ته به د دې ماشوم کېده د دې په سوچ کې او دې خپل نوم سره چې کوم دی نو پرنسز ولګوله چې زما پرنسس لیانا نوم دی. اوس د دې دا یو د هسپتال دا سچویشن یو طرف ته کېدی او د کور دې طرف ته د دې موازنه وکړي نو په کور کې دا څه وه هېڅ هم نه وه. یو ښځه وه د یو خاوند و خو هغه خاوند دی له بالکل امپورټنس نه ورکو، نه وله څه داد ورکو، نه ورسره خبرې کولې، نه وله تعریف کوو او نه څه اهم ګڼله. نو دې څه چل وکړه دې ښځې په خپل ذهن کې ځان دومره اهم کړ چې ځان یې پرنسس جوړه کړه ځان نه او چونکې اولاد یې مالته نو دلته په خپل خیالونو کې د دې په روزانه چې کوم دی نو یو ماشوم کېده په خیالونو کې. نو په پاگلخانه کې دې سره دا کار شروع شو. نو دې ته نو بیا دغه ځای کې یو ریسرچ شروع نو هغه یو بوک لیکه هغې لړ اسپتال ته نو په دې باندې سټډي شروع کړه په دې ښځه باندې. نو ډاکټر ته وی ته دا ټیکولی شي هغه ورته وی زه بالکل ټیکوم خو زه دا نه غواړم چې دا د دې حالت نه راوځي ځکه چې دا په دې حالت کې د عملي زندګۍ په نسبت باندې زیاده خوشحاله ده، ډیره خوشحاله ده. نو بچ څنګه ده نه غدا که دا زه دې نه راوباسم او دا اخوا ورشي نو دا به څه کوي. ښه شوي دي بد شوي دي هغې طرف ته نه ځو، د دې نه یو زده کړه کوو. زده کړه دا ده چې زمونږ اوس راځم دغه دا واقعه زه په دې خپل پاکستانی معاشره باندې فټ کوم او خاص کر کې د پښتنو په معاشره باندې چې زمونږ په معاشره کې خدای شته چې مونږ نه تاریخ پیژنو، نه مونږ چرته دادرسي پیژنو، نه مونږ چرته په د زړه نه چاله څه اهمیت ورکوو. او دغه خبره اوس زه فټ کوم په خپل پیرنټس باندې او په خپل ماشومانو باندې چې زمونږ د پیرنټ طرف نه زمونږ د ماشومانو سره څومره هارش یو ټریټمنټ شروع دی. نو دا ماشوم دی اوږي وي د تعریف د دادرسۍ ایون دو که دی غلط ملت څه ولیکي یا غلط ملت دی څه ډرایینګ وکړي یا اردو انګلیش ولا صحیح نه ورځي خو الټه پلټه یې ووایي نو دی دې کې غواړي چې زما دې څوک تعریف وکړي خو چونکې نه مونږ په تمه یو چې د پلانکو هغه چې کوم دی هغه یې وګوره دومره ښه دی په ریډینګ کې رایټینګ کې نو زما دا ولې ښه نه دی. نو مونږ بجای د دې چې د هغه ټوټه پوټه تعریف وکړو نو مونږ هغه الټه چې کوم دی نو کمپیریزن طرف ته بوځو. نو هغه ماشوم ته بیا ځان اهم نه ښکاري، هغه ماشوم هم د تعریف اوږې دی چې څنګه لوی د تعریف اوږې دي د تعریف محتاج دي نو داسې ماشومان هم دي. نو دی هم غواړي چې زموږ د څوک دادرسي وکړي، زموږ د څوک ستاینه وکړي، زموږ د مات ګوډ کار ته دې هم څوک ښه ووایي. اوس دلته کې زه تاسو سره یو بل ریسرچ شیر کوم او په هغې باندې زه دا ویډیو اختتام طرف ته بوځم. په یو اس کې دغه شان یو ریسرچ وشو د 19 کالو پورې چې کوم ماشوم دی نو د 1,50,000 ځله چې دی 1,50,000 ځله دا ټکی اورېدلی دی. نو غلی شه، آرام کښېنه، ویلې مې درته چې ته نشي کولی، ځان نه دې راته لوی پخړی جوړ کړی دی، بس که پخې مه کوه، په آرام کښېنه. پلانکي دې لیدلي و هغوی هم دا کار کړی و نو هغوی دې وکړه هغوی فیل شول، ته ولې د کوشش نه کوې. دا خبرې 1,50,000 ځله دې ماشوم اورېدلي د 19 کالو پورې. خو د دې په مقابله کې چې کوم ویری ګډ بیټا شاباش خیر دی بچې خراب دی خو زه در سره یم
هیڅ خبره نه ده بچې ته راوغورځېدې دوباره به کوشش وکړو او دا خبرې دا مونږه ماشومانو 18 کالو پورې صرف 5000 دفعه د اورېدلې وي نو 1,50,000 دفعه چې ده نو 5000 دفعه یس نو که د دې ریشو راوباسې که نه نو دا د یو نو په مقابله کې د یو یس په مقابله کې 30 نو راځي نو وګورئ دې ته که نه چې مونږه ماشوم چې هغه به جوړېږي چې څه په غوږونو باندې اوري نو هغه 1,50,000 ځله چې کوم دی نو هغه خبرې اورېدلې چې سپور استغ وي طنز وي پکې تنقید وي پکې غصه وي پکې دبکه وي پکې او د دلاسې خبرې ښایسته خبرې آرام سره خبرې صبر سره خبرې دا صرف زه 15,000 ځله اورېدلې وي نو دی به څه جوړېږي دی به هغه جوړېږي چې دی په غوږونو باندې بار بار اوري او اخره کې دا ماشوم بیا خپل حقیقت ته جوړ کړي چې او به د مشران دي زمانه ډېر پوهېږي نو دی به ټیک وایي نو په دې وجه باندې دې ماشومانو له اهمیت ورکول شروع کړي دې ماشومانو په پوره معاشره کې د دې ګورې د خپل مور پلار نه علاوه بل څوک تعریف نه کوي نو که د مور پلار طرف نه هم دغه دا سپور استغه شروع شي که نه دا ماشوم به چالي په دې ضرور غور وکړي